موږ سره په پروګرام کې نور الامین صاحب همدا مهال د ټلیفون د لارې مال دی. سلامونه. او پروګرام کې ډیر هرکلی وایم نور الامین صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خاطر اوسئ. ډیره مننه وخت راکولو دپاره. ول خو دا ځانګړې ورځ تاسو ته هم ډیر مبارک وایم. خیر مبارک. خیر مبارک. خوشاله اوسئ. ما غوښته کې تاسو خپل نظر را سره شریک په دې ورځ کې د پښتون کلتور څومره اړین دی، څومره مهم د ځوانانو لپاره. دا ورځ هر کال چې د منځل کیږي پس د 2015 نه وروسته د دې ورځ ځانګړتیا او منځلو اهمیت څه دی؟ دا چې د هر قام بيبي خپل کلتور وی، د ژوند جواک تیرول خپل دودونه دستورونه وی. نو چې څنګه دا چې د هر قام دی او په دنیا کې دی وخت کې دنیا د ګلوبلایزیشن طرف ته روانه ده. صحیح. نو دغه ګلوبلایزیشن د وجې نه چې کوم زیات مضبوط کلتورونه دي په ساينسي بنیادونو باندې کوم ولاړ کلتورونه دي، نو هغه دا وړې ژبې او واړه ثقافتونه خوري. صحیح. بالکل. نو پتا سي کې چې د ژبو ورځ منځل او آګاهي پیدا کول ځکه چې دا کلتورونه او دا ژبې د دې کائنات حسن دی. د خدای پاک دا دنیا چې دا د دې رنگارنګي په تنوع کې ده، یعنی دې حسن او ښکلا په تنوع کې دا په رنگارنګي کې دا او یکسانیت چې دا د بدرنګي دویم نوم دی. بالکل واقعي. نو چې موږ ګورو د دنیا کې څومره کمزوري قانون دي چې په ساينسي خطوط باندې نه دی ولاړ، نو دا غي ته زیاته خطر پیښه دا غي جبو ته او دا غي کلتورونو ته. بالکل. نو په دې حواله باندې یو خو په دې دویمه خبره دا چې د هر کام چې دینو دا غي د خپل ژوند تیرولو دودونه دستورونه رواجونه د دې دا مطلب نه چې د کلتورونو په ځای باندې منجمد ولاړ وي، نه دا ارتقا پذیر وي. خو د هر کام چې دی نو د دې کلتور دوه پړچ وي، یو د دې مادي پړچ وي او یو د دې روحاني یا باطینی پړچ وي. او دا د دې کې چې د په مادي پړچ کې د دې کرکلا او د دې خوراک او پوشاک او د دې پیزار او د دې زیبا هنرونه د دې کسبونه لکه زمونږ چې آهنګر دی او ترکان دی او دا د دې فولکلور، نو دا د هر کلتور چې دی نو د دې مور فولکلور ده. فولکلور بالکل. یعنی دغه فولکلوریست چې دی نو دا کلتور ورکړی دی کامله. د کلتور د پاره بیا د جغرافیې هم ضرورت وي او د دې کلتور د پاره د ژبې ضرورت هم وي چې د سره د ژبه تړلې وي، د سره د جغرافیې وي، د سره د قام وي، د قام خپل فرهنګ وي، د خپل مافیت وي او د تاریخ په دغه دره کې چې دی نو د پښتنو کلتور چې دی دا د پښتونولۍ په نوم یادېږي. د پښتونولۍ مطلب دا چې د پښتون کلتور ټولې ادارې کاغه اجره ده، بیا د اسلام راتلو نه پس کو جماعت ته کجرګه ده که مرکه ده که ننوات ده که د دې د حجرې سره بیا د دې که د ژوند چې څومره هم مثلا د دې ملمستیا ده، د دې خوراکونه دي، د دې پوشاکونه دي، د دې رویې دي، د دې قدرونه دي، د دې د ناستې پاستې طریقې دي، د دې د خويندو خورلنو سره رویې دي، دا غي اخترونه او رواجونه دي او غي په زموږ کې حصہ نه ورکول دي او دا ټول د ژوند د دې وهمونه د دې رنگونه او د دې بدرنګي دا ټول د دې کلتوري سي. نو بیا دا چې دا مادي کلتور چې نو دا ډیر زر بدليږي او دا کم د روحاني کلتور چې وینو دا لګ ډیر وخخلي. لکه د مثال په توګه باندې چې زمونږه مادي ادارو کې یو اداره ارټو. صحیح. نو ارټ سره بلا ډکشن تړلې او د سره بلا په چاربېتو کې د ارټ ذکر او په متلونو کې د ارټ د اوزار ذکر لکه مونږ و ماته سرباندې ماته راوړو. نو او چې دا څه په د میانځ بیا ځکه چې کله ټیوبل راغې انو داغه نه زیات ترقی یافته شي راغې نو په غویانو باندې د ارټ چورلولو ضرورت پاتې نشو، نو ارټ په د میانځ دي. دا چې زمونږه د جنکو د پاره ګودرو جنکو به نه وبوم راډه کولې زړو کې به پکې منزل او دا د کار ایومو د ښکار ځایومو، یعنی په پښتون چوکاټ کې به یارانیم جوړې دی به ګودر تزم را پسې راشه ما په منګي کې پراټې راوړې دي. بالکل صحیح خبره. مې څو کنه اوس دا پښتنو ته پته مو چې دام د کار ځای دی د ښکار ځای دی، خو چې کور په کور نه لکی شو نو ګودر بم د منځي دغه رومانټیک ځای چې ګودر روان شي تل یادوم تار لیکي په زړګي سوي داغونه تل یادوم نو دا بم د منځي. بالکل. دا چې بیا دا چې حجره چې ونه دا زمونږ د ثقافت سره زمونږ د ژوند جواک، زمونږ د جرګې مرکې، زمونږ د ملمستیا، زمونږ د اشر ټولنې د اشرونو د پاره
د کار روزګار یعنی کوم ورځ کې بچي لونه کېدل کوم ورځ کې بچي کټای کې دا د فصلونو به کرلې شو په دغه ایمرجنسي کې به یو بل سره مدد چې کېده پای کې پروګرامونه به ټول په اجره کې جوړېدل یا زموږ ځوانانو په پای کې سندرې هم د شپې ویلې درځي په کې زموږ مشران ناستو د دې مثال د اکیډمیو مطالبه جوړېدې بوډاګانو باباګانو به ځوانانو ته قتل د یو سړي بل زامنو د نه خو د لګان بو د یو سړي به یو زیو هغه به د نر زیو په هر حواله باندې به ګجوخانو هغه به مطالو کوي یو د ممرا اصل د عمره یعنی د سماجی هاي به قتل چې په دشمنو باندې ژوند نه پایږي دا مرګ دی د ژوند دشمنه ده نو ناڅاپه به یو مشروع چې خبره په خبرو خلاصيږي مطلب دا چې dispute can be resolved through dialogue یعنی تنازع چې دا په مکالمه حل کیږي نو دا به د زرګونو کالو د تجربو نه جوړو زمونږ چې دغه سپینګیرو او دغه باباګانو د خلونه براوتل نو دا اکیډمي مو دا زمونږ یونیورسيټي مو دا زمونږ پارلیمنت هاوس مو پکې به جرګې مرکیم کې دي نو چې کله موږ په حادثاتي توګه باندې د ګلوبل ویلیج څه شو د نړیوال کلی څه شو نو موږ داسې د لکه چې یو ماشوم ناڅاپه د خوبه پاسي او چې هغه پاسي نو د کوټې د پاسه ناستي او چې وګوري نو مته پوړه یم دي او د خپل لاندې اور بلی موږ سره د وړو قانونو سره د ګلوبل ویلیج کې داسې چلو شو نو چې داسې چلو شو نو زموږ ځوانان زموږ لونه او زموږ بچي هغه د جدید دنیا ځان ترخ کی او موږ چې کوم روایتي خلکو نو موږ ځان ترخ کو په داسې حال کې با کلتورونه هم نوانځو خو دې ته به هم ګورو چې پرون ته بزو او په پرون کې به کینونه د دې مثال به داسې وي لکه چې تاسو ډرایوینګ کوئ په ډرایوینګ سیټ ناستئ نو یو شیشې چې کې به تاسو شاته هم ګورئ خو ځئ په مخ کې نو دغه شان خپل ماضي ته به هم کتلي خپل ژوند جواک ته او خپل ژبې ته زه به دا خبره داسې راټوله کړم چې په دنیا کې که تاسو وګورئ نو 21مې صدۍ ته چې څومره قامونه تلل انو د خپل جغرافیې سره تللی دي د خپل ژبې سره د ټول دنیا پدونه چولې دا شان پښتون چې دنه نه د خپل جغرافیې سره امانت تللی دی نه په امن کې تللی دی او نه د خپل ژبې سره باقاعده تللی دی نو دا زمونږ د پاره ډېره لویه المیه ده او پکار دا چې مونږ د خپل کلچر چې کوم ساهو ورخونه دي لکه جرګه مرکه کول ملمستیا کول زنانو له عزت ورکول او د معروضي حالات مطابق پدې کې اصلاح وکړو لکه مثلا جرګه دي کوو خو سواره دي تو باسو بالکل ډېر تقاضا ده نو دا زمونږ د ما خیال لري چې پښتونولي چې دا نو زمونږ د ژوند یو کوډ اپ لایف یو قانون دی خو دی وخت کې په پښتنه ټولنه کې تاسو ګورئ نو بیبيانې پروفیسوران هم دي اسسټنټ زمونږ په ثوابای کې 2 اسسټنټ کمشنر دي او 4 سیول ججان دي دی وخت کې د پیښور ښار ډیپټي کمشنر زینب نقوی ده نو مطلب دا دی چې په پښتنه ټولنه کې د علم او د پوهې سره بدلون راځي او په کار دا چې مونږه د خپل یعنی زمونږ لباس زمونږ د ژوند انداز زمونږ د مشر کشر عزت کول جرګه مرکه کول مکالمه کول د انتها پسند او د جدید خلکو منځ کې مکالمه کول چې دا هم مونږ د خپل کلتوري سره جوړو ډیر پزړه پورې ډیر پزړه نکیږي چې په امن نه کتو ګوردن نشو واقعا نور الامین صاحب ډیر نړۍ من ډیر خپل تاسو مکمل خوشاله شوم ډیر زیاته منده وخره کول څخه